د ذوالحجې میاشت چې د اختر میاشت ته ویل کیږي، په دې کې اوله اهم مسله دا ده، کم کسان چې قرباني پر واجب وي، قرباني پر لازم وي، یا دوی د قرباني اراده لري، د هغه کسانو دپاره دا پکار دی چې دی خپل ویښتان هم نه کي کاټ، دی خپل ویښتان هم نه کي پرې حجامت نه وکړي، او دی خپل نوکان چې دي هغه هم نه کي کاټ. دا د مسلم شریف روایت دی چې کم کسان د قربانۍ اراده لري، د ذوالحجې یعنې د لوی اختر د میاشتې څخه ونیسي، بیا د قربانۍ پورې دوی به خپل ویښتان او نوکان نه کاټوي. دا مستحب عمل دی، او که چیرې څوک راولاړ شو قرباني یې کوله، نوکان یې کاټ کو یا ویښتان چې دي هغه یې کاټ کو، نو قرباني یې نه خرابېږي. البته د مستحب خلاف عمل راځي. د مسلمانانو دپاره پکار دی که چیرې دوی د قرباني اراده لري، نو دوی دې پر دا مستحب عمل باندې عمل وکړي. دا مستحب عمل چې کوم دی، پر دې باندې عمل کول دا د مسلمان دپاره ډېر زیات د فضیلت والا خبره ده.